چې لومبۍ رشته وشوه نو په خوښه دې شوه؟ په خوښه مې شوې وه او بس هلک یې جړه و او بس مور پلار منونکي او زما منونکي نه وه، نه به یې ماته کتل، نه به یې د ښځې خاوند مینه راله راکوله. دومره وکړېدم چې اوس مې د خاوند نه بیخي مور دی چې کومه ښځه وایي چې خاوند زه یم چې دا خوله پرې د وینو ډکه کړم، زما مخکې هم د خاوند نوم مه اخلې. رشته چې وشي واده وشي نو څه وشي؟ دویم رشته وشي واده وشي نو څه وشي؟ درېیمه رشته وشي واده وشي نو د هغې نه پس څه وشي؟ نن یې کم حال دی؟ ګرانو کتونکو، ایلب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن ته قسم قسم مجبوره زنانه راځي. یوه داسې زنانه تورسرې چې په ډېره کم عمره کې د دې د داستان اورېدل د پېښور نه دلته راځي. لومبۍ رشته چې وشي واده وشي نو څه وشي؟ دویم رشته وشي واده وشي نو څه وشي؟ درېیمه رشته وشي واده وشي نو د هغې نه پس څه وشي؟ نن یې کم حال دی؟ انتخابي مجبوره دې ځای ته راوستې ده. ډېر عزتدار خلکه خو څه د والدینو څپېړه وهلې او څه خپل قسمت وهلې دغه ځای ته راغلې. څه به وایې؟ کوم ځای؟ پېښور. تا چې لومبۍ رشته وشوه نو په خوښه دې شوه؟ په خوښه مې شوې وه او بس هلک یې جړه و او بس مور پلار منونکي او زما منونکي نه وه، نه به یې ماته کتل، نه به یې د ښځې خاوند مینه راله راکوله او بس هغه دی ټایم مې ورسره تېرېدو بس بیا مې ترېنه طلاق واخیستو. څو کاله یې ورسره تېر کړل؟ 3 میاشتې مې ورسره تېرې کړې دي. 3 میاشتې. بیا مې ترېنه طلاق واخیستو، بیا مې بله نکاح وکړه، بیا هغه بجلی ونیو، 11,000 لینډ ونیو، بیا هغې کې څه وخت تېرېدو بیا مې لیور په نکاح واخیستو. هغې وی چې دا د اسلام طریقه ده او بیا مې لیور په نکاح واخیستو. اوس مې هغه لیور وایي چې ما ته بار ملګري وایي چې ورندار ته به ته ټایم تېری نو دغه دی بس اوس هغه لیور مې پرېږدي او راته وایي چې زه بل واده کوم. بس راغلې مور کره ناسته یم، ته یې مه کوه بل واده چې کوې نو. اوس هغه وایي چې دا پیغور راځي چې یاره ته لیور ته ناست دی. د لکه دوست څه خبره ده؟ بس خبره خو نه ده خو بس دا 3 میاشتې چې کوم خاوند سره تېرې کړې نو ژوند دې ورسره څنګه و؟ نو بس ورځ بار وه شپه به یې بار وه چې ته په 4-5 شپو پس به چې ته یو ګنټې له کور ته راغې واپس به لاړو. دغه عمر مې نو بس ما مې ته وایي چې یا دلته او یا هلته، ما ته خو دلته د خاوند مینه نه میلاویږي، تا سره کور کې ښه یم، د غریبۍ ژوند به درسره تېر وم. خو بیا دا دویمه رشته چې راله عام خپلوان و، هغه سره مې ټایم تېراو هغه سره خدای شته ښه خوشحاله وم. څو کاله یې ورسره تېر کړل؟ هغه سره مې 3 میاشتې تېرې کړې او بس بجلی رانه ونیو. بجلی 11,000 لینډ نیولې. بیا څو میاشتې پس یې بله نکاح وکړه؟ درېیمه. مې 4 میاشتې 11 ورځې فریض وکړو او بیا مې میاشت نیمه داسې تېره کړه چې لکه 15 میاشتې پس مې وایه چې دا بله نکاح بیا وکړه. ده سره مې ټایم ډېر تېر شو خو ولې د ښځې مینه ما له د خاوند مینه نه راکوي او دغه دی بس ښځه راته نه وایي، بل شانتې لهجه کې را سره خبرې کوي، سپی نه خو راته بل لوظ نه کوي او بس ما ورته ستاسو دا لار او زما دا لار. ستا عمر څومره دی؟ زما عمر 15-14 کاله دی غونډه. اوس یې دومره غټه یم ګینې نور مې عمر دومره نه دی. ته منې چې مور سره زیاتي کړي دي؟ نو بس یو مور اولاد سره چرم زیاتې نه کوي، یو مور اولاد له ښه ځای ګوري، خراب ځای وله نه ګوري، نه وله بد ځای خوښوي. خو بس دا به زما په قسمت لیکلي شوي و راته راورسېدل. خو کړی دی الله پاک خیر کوي. ډېره خو کړېدم، ښه مې وسوځېدو، دومره وکړېدم چې اوس مې د خاوند نه بیخي مور دی چې کومه ښځه وایي چې خاوند زه یم چې دا خوله پرې د وینو ډکه کړم، زما مخکې هم د خاوند نوم مه اخلې. او د 5 وروڼو یوه خور ده ښه داسې ده که نه؟ یوه خور هغه وروڼو ته څونه ګرانه او نن هغه خور چې کومه ده کړېږي دردېږي او نن چې د خاوند نوم ورتالي نو چې دا خولې د وینو ډکم. ګرانو کتونکو مجبوره یې راوستې ده، وي څه خوراک راله راکړه، دې له راغلې ده خو دا سټوري چې ما واورېدله نو دا مې در سره شیر کړه. داسې ده که نه ګټه وټه خوراک اوس شته؟ بس غریب پلار مې دی بس چې وګټي او 400 نه پې زیاتي شوه پوډرونه خو راوړي راله او که زیاتي پې نه شوه نو بس دغسې ناست یو. هم 400 پوډرس کې ګرانو کتونکو که څوک مدد کوي نو 0333 590 5250 د دوی سره رابطه نشته دي، نور یې پېژنو، د دې علاقې دي، د ستاسو امداد به ورته داسې رسي لکه څنګه چې ولاړه دی
داسې به ورته شمیرو چې دا واله او په دې باندې دا خپل ځان له روزګار روان کا. نو څوک هم را سره امداد کوي نو ډېره مننه، خوشحاله.